د غلجو میا صاحب ټوپۍ میزان سره ساتلې د غرغشتو مولانا د ورځې به درس کولو او چې کوم حدیث کې به ورته اشتباه وشوه د شپې به په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا حدیث داسې دی د شپې یوه بجه وه په دې تاکال کې ما ته وایي چې بچیا یو خبره ده چې وې کم که نه مالجی وې کوي زه ناستم نور علما ناستو مال وې کوي ویل وې کم که نه مالجی وې کوي ویل ما په توحید کې یو رساله لیکلې وه د شپې چې رساله خلاصه شوه نو خوب کې یو دوه کسه راله او زه یې ونیوم او روان یې کړم ما چېرته مې بوزه وې ستا خدای سره پیشي ده وی ما وی چې ما دې رساله کې څه غلطي کړې ده چې خدای ته پیش کم راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده ویل مال چې یا الله ما لیکلې ده وی راته وی چې زه هر څه مې درته معاف کړه دا د غرغشتو مولانا و زه والا تلی وم د افریقې سیټان را سره تلي نن نه 37-38 کاله وړاندې 50,000 روپیه سیټانو راوویستې ویل دا والی ویلی میں نہیں لیتا وی لے لے وی نہیں لیتا وی ہدیہ ہے وی نہیں لیتا ما ورته پښتو کې وی چې جی وایلی کنه ولی نه لی ویل د قرآن یو آیات مې ورته نه پریدي مال کوم آیات وی انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا خدای وایي چې په چا روټۍ خورې نو خدای د پاره یې خوره دې سیټانو زما روټۍ خوړلې ده نو دا پیسې به د هغې بدل جوړ شي نو دا نه علم نو ما ورته پښتو کې میجي ته وایلی مال یې راکوي نو مولانا صاحب ما ته وایي چې تا سره به اوس په لاره ځي پېښور ته مولیان خاصم ګډ کپان دي تیوي شو کوه بې اعتواله خو ما نه یې وباسه زه نه علم او واوره بچیا په خدای مې د قسمي چې دا اوړم د قرض و چې دا تاسو یې روټۍ وخوړه روټۍ وه او ورسره یې شملې راایستې شملې پېژنئ لسی دا یې راایستې وه دا اوړه مې په قرض اغستې دي دا د غرغشتو مولانا حالو دا د شیخ الهند حالو مولانا مدني چې وفات شو جنازه یې د مدرسې د کوره وتې وه مولانا غلام غوث هزاروي چې وفات شو په بفه کې د هغه د کفن دپاره چنده شوې وه مولانا یوسف بنوري چې وفات شو نو جنازه یې د جومات د کوره وتې وه مفتی محمود چې وفات شو نو خلکو جنازې ته نه کته خلکو د هغه د کور تماشه کوله چې دې جونګړه کې دی اوسېدو دې جونګړه کې زما عزیزانو علما دغه وو ازادي دې خلکو حاصله کړې وه پیرنګیان دې خلکو ورک کړي وو یو د مفتی عبدالرحیم پوپلزی دا د شیخ الهند شاګردو د ده تاریخ پېښوریانو وګورئ پته به درته ولګي اوس دی دا د کابل کیسې کوي ما یو خبره نن نه 15 کاله مخکې کړې وه د مفتی محمود په مخ کې دا د کابل د روس سره د جګړې مشران چې وو د مجددي په کور کې دا باس و 3 ګنټې باس وشو خبره نه جوړېده زه راپاڅېدم مال مفتی صاحب سر مخ وګوه د دوی جګړه والله العظیم که په دې ده چې روس ته وځي روس ټول متفق دي چې ودي ځي روس به خدای تباه کوي خو جګړه په دې ده چې د ظاهرشاه په تخت به څوک کیني او د بیروني ملکونو د امداد مشر به څوک وي وایي هغه نهه واړه په دې وخته که نه او که نه ده